أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله تعالی قبض کوي روحون لرا نفسون لرا حين موتها په وخت د مرگ د دې کې. والتي لم تمت او هاغ روحنا هاغ خلق لم تمت چې نوی مړه شوي لا فی منامها نو قبض کوي روحنا د دوی په خوب کې. فیمسک التي قضى عليها الموت پس بیا اساروی اللہ تعالی هاغ روحنا قضا علیها الموت چه پیسلی کڑیوی پا هغی باند د مرگ. ویرسل الاخرى الى اجل مسمى او رالیگی نور روحنا تر یو نیٹے مقرر پوری چه د چالا مرگ نی راغلے نو اغا سحر را ویخشی بیا را باسی. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بیشک پدے کے خامخا نخی د قدرت د اللہ دی د هاغ قوم د پاره چې هغی فکر کوي. ام اتخذوا من دون الله شفعاء. آیا نیولی دی دوی بغیر د الله نا نور سپارشیانو لرا. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولو کانو لا یملکون شیئا اگر چی دوی مالکان نوی د یوسیز ولا یعقلون او نپوہیگی پا یوسیز باندے. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم للہ الشفاعت جمیعا. خاص اللہ لرد شفاعت سپارش اختیار د سپارش جمیعا ٹول پٹولا. لہو ملک السماوات والارض. خاص دغی اللہ لرد بادشاہی د اسمانونو او دزمکی. ثم الیہ ترجعون. بیا بخاص دغی اللہ طرف تاسو واپس کولے کی گئی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ. او ہر کلا چی یاد کڑلے شنوم دا اللہ یک یوازے اشمأزت نو نفرت کوي قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت. زڑنا دا هاغی کسانو چی هغی ایمان نلری پا آخرت باندے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ او ہر کلچ یاد کڑلیش نور سیزنا من دونه بغیر دا اللہ نا اذا هم یستبشرون. نو پا دغی وقت کی دوی بیا خوشحالی کوي خوشحالیگی. قل اللہم تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم چی اے اللہ فاطر السماوات والارض چی تو پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمکی. عالم الغیب والشہادت چی عالمی پپٹو پخکارا. انت تحکم بین عبادکا تب پیسل کوي په منځ د بندگانو خپلو کې. فیما په هغې کارونو په هغې خبرو کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کولو.
ولو ان للذین ظلموا او بالفرض کچری بیشک د هاغی کسانو د پاره چې ظلم کړي ما شی هاغس فی الارض جمیعا چې دی پزمک کی ټول پټولا ومثله معه او په مثل د دې سره نور هم لفتدو به نو خامخا به ورکی دوی ففدیه کی من سوء العذاب یوم القیامه داغ بد عذاب نا پورز د قیامت یعنی دا هر سب ورکیو چې دا عذاب نخلاص شم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او خکارب شدویتا د جانب د الله نا ما هاغس لم يكونوا يحتسبون چې دوی ګمان نکولو د هغې وبدا لهم او خکارب شدویتا سیئات ما کسبو هغه سزا د بدو هغه بدو کسبو چې دوی کسب کړی دي وحاق بهم او نازل بشي په دوی راگیر بکی دوی لرا ما هغه عذاب هغه سزا کانو به یستهزئون چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې فاذا مس الانسان ضر پس هر کله چې ورسیږي انسان ته څه تکلیف دعانا نو دې رابلي موږ لرا ثم اذا خولناه نعمة منا بیا هر کله چې ورکو موږ دتا نعمت د خپل طرفنا قال نوید انسان انما اوتیته على علم بیشکا راکړل شوی دی دا نعمت ماتا على علم په سبب د پوهې زما په سبب د علم یا د حیلې زما یا د وجې دغه کسب زمانا بل هي فتنه نا بلکې دا نعمت یو امتحان ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نا پوهیږي نا قد قالها الذين من قبلهم یقینا خبر کړي وی هاغي کسانو چې مخکې د دوی نه دغه رنګي فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون نو پس پکار را نغلو د دوی هاغه سچ دوی کسب کړیو چې دوی کړیو په دې دنیا کې یا لری نکو عذاب لرا ما كانوا يكسبون هاغه سيزونو چې دوی کسب کړیو په دې دنیا کې فاصابهم سيئات ما كسبوا پس ورسیدلو دویتا هغه بد عذاب ما د هغه عملونو کسبو چې دوی کړیو والذین ظلموا او هغه کسان چې ظلم کړیو من هؤلاء د دې خلقنا سيصيبهم سيئات ما كسبوا زردا چې وبرسیږي دوی ته هغه بد انجام د هغې څه چې دوی کسب کړي وما هم بمعجزین او ندی دوی عاجز کوونکي الله لره
اولم یعلمو آیا پتہ نشته دے دویتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء چی بیشک اللہ تعالی پراخ کوي رزق لرا د چا د پاره چې وغواړي ويقدر او تنگوي رزق لرا د چا د پاره چې وغواړي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بیشک پدې کې خامخا نښې دي د پاره د قوم هاغې چې ایمان راوړي